وإنك لعلى خلق عظيم. الله رب العالمین زمنګ ستاسو د پاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند زندگی یو نمونه ګرځولې ده چې منګه او تاسو که کامیابی غواړو نجات غواړو زمنګ ستاسو د پاره رهبر رهنما مقتدا محتدا هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. په دنیا کې هغه سړی کامیاب دی د آخرت سفر به آسان شي او جنت به الله رب العالمین داخل دی. هغه سړی چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لار ونی وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم جن زندگی دا زمنګ ستاسو د پاره اسوه حسنه ده. هغه سړی کامیاب دی چې خپل ځل کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې هغه زګه چاله ورنکی چې کم زګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورکول پکار دي. هغه حیثیت هغه مقام هغه مرتبه بل چاله ورنکی. اگر چې هغه د دنیا د ټولو نه ښه انسان ولی نه اوچت انسان ولی نه عالم ولی نه بزرگ ولی نه صحابي ولی نه نبی ولی نه د سوچ خبره دا ده که یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای باندې یو بل نبی چې هغه الله رب العالمین د هغه د رسالت یا د هغه د نبوت ذکر او اقرار موږ تاسو په قران کریم کې کړی او یو سړی را پاسي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پری دی او هغه بس روان شي. یو مثال یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم پری دی او په موسی علیه السلام بس روان شي. یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم پری دی او په عیسی علیه السلام بس روان شي. دا سړی با که مسلمان مرتد بشي او که مسلمان نه نو دا سړی کافر دی. حالانکه موږ ته الله رب العالمین دې خبرې ذکر کړی دی په ټولو انبیاء باندې ایمان راوړل دا موږ تاسو باندې فرض دی. خو هغه ایمان اجمالی دی. موږ دا ایمان لرو چې هغه د الله انبیاء د الله رسولانو الله ول دین ورکړو. بعض انبیاء له صحیفه ورکړي بعض له کتابونه ورکړي. موږ په هغه کتابونو باندې هم ایمان لرو. عملی زندگی د پاره د عملی کردار د پاره زمنګ ستاسو د کامیابی د پاره د نجات د پاره الله رب العالمین دین اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګل. کم یو سړی د دین اسلام نه اخوا شو دیخوا شو یو لار بل لار اختیار کړ د هلاک شو د تباہ شو د برباد شو. کم سړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې خو دو
د هلاک شو د تباہ شو د برباد شو هغه کا په هر معاملې کې که هغه عبادت کې دي که هغه په معاملاتو کې هغه اخلاقیاتو کې هغه د ژوندۍ په نور او حصہ کې یو کامل دین دی خیسته دین دی الله رب العالمین دا اعزاز او دا شرف الله رب العالمین دین اسلام له ورکړل چې دا کامل له مکمل له هیڅ کمه نقصان پدې کې نه دی پاتې شوی او هغه د قران او د حدیث په صورت کې هر یو سړی که هر یو مولا هر یو مفتی هر یو سونه لوی چت سړی ځان ته ولې نه وایي د قران او د حدیث په مقابل کې بل خبره کوله هغه مردود ده امام مالک رحمه الله به فرمایله منبر باندې بناسو او ویلې به په دنیا کې هر یو انسان هر یو سړی د هغه د خبرې حیثیت دا ده چې هغه غسته هم شي او پرې خوده هم شي مگر دا قبر والا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر د اشاره وکړه مگر دا صاحب قبر چې ده د په خبرې کې دنه دسی څوک نشي کولای چې څوک به ځان له سخوخ کې او څوک به پریدي دا ستا زړه منی او که نه منی ته ورته جوړی او که جوړ ورته نه که یو طرف ته ستا امامي بل طرف ته ستا مذهبي ستا قامي قبیلې ستا انای ستا ذاتي ستا شخصیتي نور څوکي بل طرف ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول وګرځول کیږي دا ټول به پرې ښودل کیږي یو طرف ته د صحابي قول له صحابه دي هغه پرې ښودل کیږي او دا تعلیم موږ تاسو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را کړل الله را کړل په قران کریم کې او دغه رنګه د صحابو ژوند او زندگی چې موږ ولټو وای ګورو هغه په دې باندې بنا نه خپل خبرې له حیثیت ورکړل په مقابل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او نه د یو بل مشر صحابي خبرې لا رائے لا اجتهاد لا چې په مقابل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث پکې موجود او راغلی ګور دا ځان له خبره ده چې یو صحابي ته یو حدیث نه رسیدلی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت یو طریقه ورته نه رسیدلی هغه با خپل یو اجتهاد کړی یو قیاس به کړی هم دغه رنګ د امامان چې تیر شوي دي دیو سره خو ټول دین نو ټول دین واحد یو شخصیت د شیخ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده چې داغه سره داغه نورسته چې څونه صحابه راغلي دي تابعین دي تبع تابعین دي ائمه دي سلف صالحین دي چې څونه علما دي تر وسه پورې الی یوم القیامه قیامت پورې دا دعوه یو سړی نشي کولای چې زما سره کامل علم ده د قران او د حدیثو او نه دا دعوه کول شي که دعوه وکړه دروغجن ده نه دا دعوه کول نه چې کوي کړه دروغجن ده کله شي عالم ته یو مسله نه رسیدلې هغه یو مسله په اجتهادي تور باندې یو شانتي ویلي بل شانتي ویلي بیا ورسته حدیث راغلی بس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر را ورسېده بس بیا خو تعالی گنجائش نشته ده خبره ونه کې خبره دی وکړه گمراه کېږي جواب بنه لټه دا بنوي که زما د مذهب خلاف
قرآن راغې نو تاویل به بګي کو تحریف به بګي کو بدلو به دا بنوي کله چې په دې خبره باندې د اسلام نوځي دونه سخت خبره ده او تعالی په کتابونو کې لیکلي دا خبره که زما د مذهب خلاف یا زما د مذهب په مقابل کې د قرآن کریم یو آیت راغې یا حدیث راغې دا به زه بدل کما دې له به زه څه معنا جوړه کم دې کې به زه تاویلات وکما زه به خپل مذهب صحیح کما او قرآن آیت به پرېږدم معنا دا چې قرآن آیت به غلط کما کنه عزتمندو کامیابی او نجات په دې کې دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ ستاسو دپاره نمونه ده کم دین چې موږ تاسو دپاره راوړل الی یوم القیامه تر قیامت پورې دغه دین کافی او شافی دی د هر یو انسان د هر یو شخصیت د هر یو سړي خبر به تللی کېږي د چا په خبرې سره به تللی کېږي میزان چې دی هغه قرآن او حدیث دی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ستا د خبرې معیار ستا د مسلې د معیار دپاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره معیار دی هغې سره برابر او برابر د برابر نه دی پرېږده امام ابو حنیفه رحمه الله به وی که زما خبره د قرآن سره او حدیث سره برابر و واخلې که برابر نه و دیوار نه راواچوي او دغه شانتي تقریبا هر امام دا خبره کړې ده امام خپل جنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې لټاو امام خپل نجات خپل کامیابی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې دن لټاو د سنت په اتباع کې لټاو په سنت باندې په عمل کولو کې لټاو یو طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وی بل وی دا خو بیا کچري دا خبره ثابت شو مثال کده شي یو سړی قصدن عمدن د سی و چې را د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مقابل کې ځان نه یو دین جوړ کړی دی یو مذهب می جوړ کړی دی ځان نه یو لار جوړ کړی دا دا په دې باندې کافر کیږي اسلام نه بیوزي الغرض رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین زمنګ ستاسو د پاره ډېر یو اوچت او عظیم انسان دغه په اتباع کې دغه په تابعدارۍ کې دغه ژوند دغه سیرت زمنګ ستاسو د پاره الله رب العالمین د نجات ذریعہ ګرځولې ده لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر څوک الله او آخرت باندې ایمان لري د هغه د پاره خسته نمونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند زندگی او سیرت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو د اخلاق او ډیر درس را کړی دی خسته اخلاق او د یو انسان کله یو ځان له حیثیت امتیازي حیثیت چې کله نمایه کېږي ښکاره کېږي او دې په هغې باندې مزین کېږي ښایسته کېږي ښکوله کېږي پې ښایسته کېږي پې ښکوله کېږي پې مزین کېږي پې بلیږي پې د ډیوې په شانتې هغه ښایسته اخلاق دي او دا ښایسته اخلاق دا به نمایندګي کوي ستا کردار او ستا ژبه یو سړی ډېره دعوه کوي او زړه کې دنه ډېر امیدونه ښودلي او ډېر ځان په دوکو کې دنه اچولي د هغه کردار او د هغه ژبه خوله د ښایسته او اخلاقو نمایندګي نه کوي د دې په ځان باندې بیا کار وږي
ځان ته متوجه شي ځان دې جوړ کی ځکه چې ستا د ښایسته او اخلاقو مظهر چې کوم دی نو هغه ستا ژبه ده ستا کردار دی د ژبې کار یو مثبت دی یو منفي دی د ژبې استعمال د خولې استعمال یو مثبت دی یو منفي دی او په دې باندې بستا د اخلاق بد اخلاقی ظاهر کیږي منفي کردار د ژبې دا دی چې دا تکله په سخته لهجه کې په کنزلو کې په بدو ردو کې فواحشو کې په دې کې استعمال دی او مثبت کردار د ژبې دا دی چې کله ته دا په نرمه لهجه باندې استعمال دی په ښایسته الفاظو سره د الفاظو ښکلی انتخاب کوي ښایسته الفاظو انتخاب کوي بیا نور د بدن کردار دی تر دې پورې چې ستا د دې تندي دا تندی نه دا تندی د دې تندي پکې لوی کردار دی ور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ولا تحقرن من المعروف شيئا ګوره د نیکی یو عمل ته به په کم نظر نه ګوري په معمولی نظر باندې ورته نه ګوري د حقارت په نظر باندې به نه ګوري چې یاره بس دا نیکی ده او دا ده او هغه ده دا ده وړه نیکي ده که غټه ده اسانه ده که ګرانه ده او ډېر داسې اعمال دي ډېرې داسې نیکیانې دي چې په کولو کې ډېرې اسانې دي وخت ډېر کم نه وي الله به جنت راکوي او په هغې کې یوه دلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وشي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو انت تلقى باخاك بوجه طليق چې خپل مسلمان ورور سره میلاو شي کنه تندې بس مرا غونډوا اتندې دې مرا غونډوا دا ستاسو لپاره ډېره یو لویه غټه نیکي ده په دې کې ستا نجات دی کامیابي ده الله پې راضي کېږي جنت پې دل درکوي چې د خپل د رور سره خپل د مسلمان رور سره ته په فراخه تندي باندې خوشحاله تندي باندې میلاو شي صحابه وایي چې موږ به په هر وخت کې په هر حال کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک ته وکاته د تندي ته به وکاته نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تندی به داسې و لکه د څوارلسمې سپوږمۍ داسې به بلېدو څونه عظیم اخلاق والا نبی الله رب العالمین موږ تاسو ته راکړی څونه ښایسته ډېر بختور و دا صحابه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تندی لیدلی هغه مخ لیدلی صحابه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تندی به موږ ولیدو دا مخ به مو ولیدو داسې به راته ښکاره شو لکه د څوارلسمې سپوږمۍ ته چې ګورو په رسول الله صلی الله علیه وسلم به مشکلات نه راتله پریشانیان یې پې نه وي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي چې اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل چې د ټولو نه زیات مصیبتونه پریشانیانې تکلیفونه په انبیاو راغلي بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی په نورو مؤمنانو باندې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه تلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زره چې وه زره هغه د یهودي سره چې کوم دی هغه ګاڼه پرته وه د یو څه خوراکو موادو په بدله کې درنه صحابو بیا هغه بدله ورکړله هغه زره یې راواغسته او هغه ابتدایي اسلام ده ورو هیڅ هم نه و مالي حیثیتونه هم کمزوري و او بیا اسلام هم خورولو جنگونه هم و جهادونه هم و شهادت هم وي
رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر حالت کې په هر وخت کې دنه چې اول دو اتندې به دې سی ولګه د سوال لسم په مې بشان دي او دا د یو مشر د یو قائد د یو رهنما د یو مقتدا د یو مشر دا صفت بکار ده منګ تاسو ته ګور په دې نه زمنګ تاسو روپۍ خرچ کیږي نرا باندې بل راځي نرا باندې ټیکس راځي د پاکستان بشان دي چې پارشي باندې ټیکس درلېږي یو شی به استعمال کړي نه یو ټیکس به درولېږي زمنګ په دې باندې نس بل شته ده نرا باندې سا او تاسو ته بد طبي اعتبار سره میډیکل اعتبار سره کم سره چې خوشاله دا خوشاله مزاج والا سره شي دې په ډیرو بیماریانو محفوظيږي ګوره ته بزان خوشاله کې خپل کیفیت به د خوشحالي جوړه خپل تندې به فراخه کې مسکراهټ او په دې کې د ټول نغټه خبره دا ده چې د زړه د بیماری زړه د اٹیک به ناراضي نن سبا چې کوم اکثر زیاده شوی دا بیماری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تحقرن من المعروف شیئا ګور دا ستا د اخلاق مظهر ده ستا تندې ستا مخ ستا د جسم ستا بدن او ستا د خلق ستا د الفاظ دا ستا د اخلاق مظهر ده دا به دا خبره ته کوي چې ته به اخلاقي خسته اخلاق مالک یې او کنه دا به دا خبره منتخب کوي دا به ظاهر کوي په دې سره بستا اخلاق او بد اخلاقی ظاهر کیږي په دې باندې بداته یو سړی وای دا ښه سړی دی که ژوندی یا بد سړی دی که مړ وي په دې باندې به یو سړی وای چې دا ښه سړی و او که بد سړی و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه سره ناس یو جنازه وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې تیر وته صحابه سره ناس او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اصحابو خپل منځ کې خبرې کولې صحابه وای دا سړی ډېر ښه سړی و بس داغه نیکیان شمارول وي دا کار به ښه کو دا به ښه کو ښه سړی و چې بې ضرره سړی و هر هغه سړی ښه سړی نه چې بې ضرره وي یو سړی خو داسې ځان ته ښه وایي خو ضرري نقصان ضرر پکې ډېري دغه په خوله کې ضرري دغه په کردار کې ضرري ځان ته خو به ښه وایي ما تاسو څه وایي دا خوله دا کردار نمایندګي کوي ستا صحابه وایي چې دې سړي کردار ښه و دا ښه سړی و نیکیانې خواله اخلاق وله ذکر جو اخلاق مالک څوک دې خبر نه هر چا سره به خوبل یا په رشتو کې دنه به درار نه پیدا کوو رشتے به نه ماتولې وغیرہ وغیرہ خبرې وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وجبت سو وخت بعد یو بل جنازه تیر وته صحابه خپل منځ کې لګیا وای دا سړی وای بس ښه سړی نه و بس ضرري و چې خوله به کول اوله بس فساد به تیر راوستو خوله به کول اوله فساد به تیر راوستو جنگ جګړې بدې ردې کنځلې دا بعضې خلک وایي که نه وایي پلانې سړی ډېر ښه سړی دی خو بس د خولې نه لږ تیز دی زړه یې صفا دی داسې وایي که نه وایي پلانې سړی داسې اوس کس ذکر وکړي وایي بس وایي خوله یې لږه خرابه ده نور زړه یې ډېر پاک دی دا کېدی نه چې د خوله خرابه ده د ده زړه چې کوم دی هغه ګډر دی ګډر خراب دی د ده زړه چې کوم دی هغه برباد دی زګه چې د زړه نمایندګي دا خوله کوي دا د مایندګي چې کوي د زړه هغه دا خوله کوي هغه مظهر ستا دا جبه ده دا خوله ده یو سړی به دون اسخا کار وکړي رشتې به خرابې کړي کنځلې به کوي یا به ردې به کوي یا به نقصان کوي یا به پټ پټ سازشونه کوي څه به کوي
کنځلې به کې بربادي به نه د زړه سید صفا ده خو لینه لګ تیز ده خو نه د زړه خراب ده اصل کې زړه خراب ده او د هغه زړه د خرابوالي په وجه باندې دا خله دغه مظهر ده بس هغه سچ بزړه کې هغه پیراوزی خبر مې دا کوله چې هغه بل جنازه چې کله تیر وته صحابه وو چې دا خسلې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغه الفاظ راوګرځول وجبت صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پوسو کوی د الله رسوله دو جنازې لاړې د یو تعریف وشو او د بل بدی بیان شو او تا په دوه وجبت وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی و تاسو الله رب العالمین په دې دنیا کې دنه دا خلق گواهان ګرځولې تاسو دا غسړي تعریف وکړو الله رب العالمین تاسو دا تعریف وجه باندې اصل جنت ورکو جنت ولا واجب کو جنت ولا ورک او تاسو دا بل سړي بدی بیان کړه الله رب العالمین به تاسو گواهان وګرځول هغه الله جنت جهنم ته ورواچو دا د معاشره دا زمنګ تاسو د اخلاق دا زمنګ تاسو د جنت او جهنم فیصله کوي دا ډېر یو خسته موضوع دا ډېر تفصیلی ډېر یو درنه موضوع ده ځکه چې بدی کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول سیرت پروت دی صحابو سیرتونه پکې پروت دي او ډېر پکې د زیری او خوشخبریانې پکې پرتی دي الغرض محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین وای چې ته ډېر اوچت اخلاق مالک وانک لعلى خلق عظیم اوچت اخلاق مالک زګه چې ته خو نمونه د خلکو د بار مقتدای رهبر رهنمای دا ټول امت الی یوم القیامه قیامت پورې په پتا د ټول نه غټ امت د محمد رسول الله امت ته د نور انبیاء امتونه ډیر کم واړه امتونه دا اعزاز هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې امت ډیر لوی امت ده غټ امت ده بعضی انبیاء به مخصوص را لګل کېدا یو علاقه ته بخاص وا یو قوم ته بخاص وا په یو وخت به دوه انبیاء راغلی او درې انبیاء راغلی په خپل علاقو کې د نبو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین ټول دنیا ته ټول دنیا ته انسانانو او جنانو ته الله رب العالمین راولي او قیامت پورې قیامت کله راځي الله رب العالمین استا ډېر اوچت اخلاق دي او بیا ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې خبرې ذکر کې او كنت فظا غلیظ القلب و اے نبی و کچری تسخزړې وي بد زبانه وي ستا اخلاق صحیح نه وي ستا تندې فراخ نه وي ستا تندې د سوار لسمې سپومې په شانتي نه وي ستا په تندې کې دنه د صحابو ته سکون نه ملاوي دی ستا د مخ په کتلو کې دنه د صحابو ته د زړه اطمینان او سکون او خوشحالي نه ملاوي دی لنفضوا من حولك دا صحابه پتا ته نه راجمه شوه ته ماته دا وای کوم بد اخلاق رشتہ دار سره یا د بد زبان رشتہ دار سره یا دوست یا مرګري پسې خلق سپری کوي او زیور پسې خلق خو تنه کلی لريږي وای چې پلانې سړي په مخ باندې ورنراله ځان بد سادي ځانو او ساتلم په کار دي ځان بد اخلاقه بد زبانه چې هغه ارسوږي پرشتہ کې د نه کاغه په دوستانه کې کې بیاري کې پار سره کې د نه ضرري انسان بد ساتي دا انساني کوالټي دا صفت ده کله بیا خو خپل حیوان شو بیا ځان بساتي دا غنه بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین وی چې لنفذوا من حولک دا صحابه باندې راغون شوه صحابه وی چې موږ مکور ته لاړو خبره خزو بچو سره ناسو کاروبارونو کې به تجارتونو کې دنه وو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مخبره درایات شو دا هغه صحبت را درایات شو دا هغه مجلس پر درایات شو او بیا موږ لیونی شو بیا بمرا منډیوال چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فراخه تنده دا خستا مخ مبارک ولوینو
بیا به زړه د سکون میلاو شو هغه صفات به ځان کې دننه راول چې کله موږ دا صفات به ځان کې دننه راولو الله رب العالمین به موږ هم داسې ښایسته مزین کړي که نه الله به موږ هم مزین کړي حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه الله رب العالمین دې دپاره لېږلی ما لأتمم مکارم الاخلاق چې دا ښایسته اخلاق خلکو ته زده کړم ترغیب ورکړم ورته زده کړم ورته الله رب العالمین دې زمونږ ستاسو اخلاق ښایسته کړي داسې دې زمونږ ستاسو اخلاق ښایسته کړي لکه څنګه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو الله رب العالمین دې زمونږ نه بد اخلاقیانې څونه کمزوریانې دي کمیانې دي کوتاهیانې دي الله سبحانه وتعالی دې هغه زمونږ ستاسو نه وباسي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع